او دا یقین وکړئ کوم مسلمان چې دغه درې خبرې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قسم خوړلی کوم مسلمان چې دغه درې خبرې په خپل ژوند کې راوستي د ده به دنیا هم کامیاب وي د ده به آخرت هم کامیاب وي دنیا کې به هم د ده عزت وي په آخرت کې به هم عزت وي دنیا کې به هم د ده خوشحالیانې وي په آخرت کې به هم د ده خوشحالیانې وي په دریو خبرو باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی دی مسلمانانو ورونو په حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثة اقسم علیهن نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې په دریو خبرو باندې زه قسم خورم په دریو خبرو باندې زه قسم کوم ډیره د سوچ خبره د مسلمانانو ورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه وتلې هر یوه خبره دا د مسلمان دپاره د دنیا او د آخرت د ګټې او د نجات ذریعه ده بیا په کومو خبرو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم وخوري نو مسلمانانو ورونو سوچ کوئ چې دا خبره به څومره مهمه وي راځئ چې واورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کومو خبرو باندې قسم خوړلی دی بیا هغه موږ په خپله زندګۍ کې وګورو چې آیا دا خبرې په موږ کې شته یا نشته که نه چې دا خبرې په خپل ژوند کې خامخا راولو او کوي په هغې باندې د الله رب العزت نه د استقامت دعا وکړو مسلمانانو ورونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوله خبره باندې قسم خوري ما نقص مال عبد من صدقه وی کوم مال چې د الله په لاره کې ورکړی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې فرمایي چې زما د قسم د الله په ذات وي چې دا مال ضایع شوی نه دی بلکې دا مال په صحیح ځای باندې ولګېدلو زمونږ او ستاسو سوچ دا دی چې کم مال موږ د الله رب العزت په لاره کې ورکو طلباو ته یې ورکو مدارسو ته یې ورکو غرباو ته یې ورکو غرض دا چې د الله رب العزت دپاره مونږ کم مال ورکو مونږ دا یره محسوسو چې یره دا مال زمونږ کم شو دا مال زمونږ نه ضایع شو مسلمانان ورونو داسې نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې قسم خوري چې دا مال ضایع شوی نه دی بلکې دا په صحیح ځای باندې ولګېدلو او دا د دې مال په بدله کې به الله رب العزت نور مال مونږ او تاسو ته راکوي نو کوشش وکړو چې خپل مالونه کم مال چې الله رب العزت راکړی دی دا د الله په لاره کې ضرور ولګو دویمه خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قسم خوري هغه دا ده تا سره چا ظلم وکړو تا سره چا زیاتی وکړو ستا ښه وس شته چې د هغه نه ته بدله واخلي او ته بیا هم د الله رب العزت د رضا دپاره ته دغه خپل دشمن معاف کړي تا سره چې چا زیاتی کړی دا معاف کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم خوري چې زما د الله رب العزت په ذات باندې قسم وي چې دا سړی بې عزته شوی نه دی دته به الله رب العزت عزت ورکوي او د ده په عزت کې به ډېره اضافه کوي زمونږ او ستاسو سوچ دا وي یو کس راشي موږ سره زیاتی وکړي موږ سره جنګ جګړه وکړي چې موږ د هغه نه بدله وانخلو نو بیا زمونږ سوچ دا چې یاره دا خلک به څه وایي خلک به وایي چې ته ترې ویرېدې او ته داسې شو ته داسې شو زمونږ سوچ او نظریه داسې جوړه ده ګوره حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې ستا ښه وس کیږي او تا دغه کس معاف کو تا بدله وانخیستله تا د الله رب العزت د رضا دپاره معاف کو نو وی ستا په عزت کې به هیڅ کله کمی رانشي بلکې تا ته به الله رب العزت عزت درکوي داسې عزت به درکوي چې خلک به درته حیران وي نو مسلمانان ورونو کلم چې چا در سره زیاتی وکړو تا ته پته ولګېدله چې دی کس ما سره زیاتی وکړو ظلم یې وکړو ستا ښه وس کېږي ته ترې هغه نه بدله اخیستی شي خو بیا هم ته د الله رب العزت دپاره معاف کول کوه په دې باندې مه یارېږه چې دا خلک به ما ته څه وایي خلک به هر څه وایي د خلکو پسې مه ځه ستا رب څه وایي ستا پیغمبر څه وایي هغه واوره نو د الله رب العزت دپاره معاف کول کوئ الله رب العزت به ستاسو په عزت کې بې انتها اضافه کوي تاسو ته به ډېر اوچت شان درکوي درېیمه خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پې قسم خوري هغه دا ده چې کم انسان د سوال دروازه کولاو کړه نو وی دا د یاد ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم خوري چې زما د قسم وي د الله په ذات باندې چې په دې سړي باندې به هیڅ کله مالداري را نشي بلکې په ده باندې به غریبي او فقیري راځي کم انسان چې د سوال دروازه کولاو کړه بل ته یې لاس ونیولو سوال کول یې شروع کړه خپل رب یې پرېښودو د خپل رب نه یې ونه غوښته او بل انسان ته یې لاس ونیولو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو نه په دې خبرو بیعت اخیستو چې تاسو به د بل چا مدد نه اخلئ خپل کار به خپله کوئ بل چا ته به لاس نه نیسئ بیا به صحابه کرامو د دې خبرې څومره پابندي کوله په اس په اوښ باندې به ناستو چابک چوکه به ترې راپرېوته بل صحابي به لاندې ولاړو بل کس بل انسان به ولاړو هغه ته به یې دا نه ویلې چې دا چوکه ماته راکه دا چابک مال راکا بلکې خپل به راکوز شو هغه خپل ضرورت به پوره کو بل سړي به پې اواز وکړو چې دا الله بنده ما ته به دې ویلي تا ولې دومره تکلیف کول ما به تاله درکړی
هغې به ورته ویل چې نه موږ ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو به د بل چا نه مدد نه اخلئ، خپل کار به پخپله کوئ. نو مسلمانان ورونو هر رنګې حالات چې راشي، هر څومره سخت حالات راشي، هغه رب ته سوال کوئ، هغه رب ته آواز کوئ. چا چې در باندې دغه تکلیف راوستی یقین په الله وکئ، چا چې دغه تکلیف در باندې راوستی هغه به درنه هم دغه تکلیف لرې کوي. انسانانو ته لاس مه نیسئ، سوال مه کوئ، بل نه مدد مه اخلئ، بلکې الله رب العزت ته سوال کوئ. الله رب العزت به درنه دغه مشکل لرې کړي. ګورئ مسلمانانو ورونو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه دریو خبرو باندې قسم خوړلی دی. نو الله رب العزت دې وکړي چې تاسو او مونږه اوس دغه خپلې خبرې، دا کمې خبرې چې نبی علیه السلام وفرمایلې دا په دې خپل ژوند کې راولو، او دا یقین وکئ کوم مسلمان چې دغه درې خبرې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قسم خوړلی، کوم مسلمان چې دغه درې خبرې په خپل ژوند کې راوستي د ده به دنیا هم کامیاب وي، د ده به آخرت هم کامیاب وي. دنیا کې به هم د ده عزت وي، په آخرت کې به هم عزت وي. دنیا کې به هم د ده خوشحالیانې وي، په آخرت کې به هم د ده خوشحالیانې وي. نو مسلمانان ورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه درې خبرې په دې باندې خامخا عمل وکړئ. ډېرې مهمې خبرې دي. که تاسو دا خبرې واورېدې او لږ هم په دې خبرو باندې تاسو سوچ وکړو نو انشاءالله چې تاسو به خپل ژوند کې خامخا راولئ. ډېرې ګټورې خبرې دي. الله رب العزت دې پرې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. د ثواب په نیت دغه پیغام د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ. کیدای شي ستاسو د وجې نه، ستاسو د دغه شیر کولو د وجې نه بل مسلمان په ژوند کې دا خبرې راغلی، نو دا زموږ او ستاسو د نجات دپاره به دا خبره ډېره وي. الله رب العزت دې پرې د عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.